बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم بابن تاسو نو سو کې هم بابن وی او باب پسې بس مضمون نه صحیح بخاری کې داسې قسم سيزونه ډېر راځي. دا باب د ذیلی فصل قائم مقامي باب ورته وی دی بلا عنوان چراشي دغه مراد ذیلی فصل وی لاندې فصل د مخکنه چې کوم عنوان دی دا غي عنوان لاندې د یو ذیلی فصل دی. په دا انداز دی بس ضروري دا نه چې خامخا د هر څه زمونږه حکمت معلوم کو. د کتاب لیکلو د هر چا یو انداز وي، هغه انداز باندې کار کوي. مونږ چې کله د ایم فل یا د پی ایچ ډي سټوډنټانو باندې کار کوو نو مونږ دې پابند کړی یو چې تاسو په خپل کتاب کې تیسس کې وا مقاله کې و تاسو ابواب دې ابواب کې و فصلونه کړی. دا غي اتباع کې پیښور یونیورسيټي یا نور یونیورسيټي کې سکار کړل یا زموږ خپل یونیورسيټي هم سکار کړل باندې تفاسیر باندې غیدا سیکړی چې یو حصہ ملو شوی د بالفرض د سورۃ النمل اخره پورې و دې ملګرو هغه له فرضي ابواب ورکړي دي. لومبي باب کې نمل، قصص، عنکبوت، یا بل کې بل خو ما چې چا سپرویژن کړی نو ما چې باب او فصل باندې قائم وای بس قرآنی ترتیب سره ودغه ابواب دي. مدار چې خپل یو سمې خپل یو اندازي په دې سیس وخت بربادول نه پکار. تصنیف او تالیف دا مستقل یو عمل دی او یو سره اسکالري عالم وي مقاله نگاري دا خپل ذهن کې یو نقطه نظری پوینټ اف ویو هغه مطابق هغه کله باب دی او کله فصل دی. نو ضروري نه ده خو بار کې امام بخاری چې کم کوي بابن او بلا عنوانی مدا اکثر او بیشتر د مخکنی باب سره متعلقي او دا غیر د یو فصل حیثیت لري. ده حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب زهري په نوم چې مشهور دی دا راوی دی. عن عبد الله ابن عبد الله ان عبد الله ابن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون. د باب تعلق کتاب الایمان سره عمدہ حصی دی. کذالک الایمان حتی یتم کتاب الایمان سره واضح تعلق درلود. دا حدیث تاسو مخکې ویل دی وم نمبر حدیث ستا کتاب کې ورته لیکلی کنيشته ورته دا مطلب دا چې مخکې دا حدیث تا تفصیلا لوستل دی. دې نسخو کې فائدہ دارا چې تا ته د حدیث ټول اطراف معلومې دي شي کړي. دا سیدنا ابو سفیان رضی الله عنه دا خبر ده کله چې د لا مسلمان نو دا زینو کې تاسو هغه وخت کې ماویلو اوس بیا یادوم درته چې باید صحابه کرام داسو چې دا غي بعض اعمال د کفر په حالت کې دا غي نه صادر شوي دي. کله چې مونږ د کفر د حالت خبر وکړو نو بیا دا زمونږ ایمانی فریضه جوړیږي چې مونږ وضاحت وکړو چې دا سړی وروسته بیا مسلمان شوی دی. خو زمونږ خلک دا قسم وضاحتونه نه کوي. ابو سفیان اوسم خلک ابو سفیان وایي نو سر رضی الله عنه وایي نه صحابي نه. دارنګه سراقه بن مالک رضی الله تعالی عنہ کم چې د هجرت پښپ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې رسیدل او دا اس درې ځله زمکه راخلو هیڅ چا د پد نشته چې مسلمان شوی دی او صحابي شوی دی. دا کوته هی زمونږه زمونږ له خلق هم پدې نه پوي. باید چې مونږ د یو سړي د کفر د وخت خبره ذکر کو بیا دی باندې امدان پوي کوي دا سړی رسول مسلمان شوی دی او کنه دی. که مسلمان شوی نو دې کې اصول لري چې سړی د کفر حالت نرستو اسلام قبول کی او د کفر په حال کې د څه ګناو نه کړي
صریح نص موجود دی چې اسلام او ایمان یهدمو ما کان قبله، مخکې چې کوم ګناهونه دي هغه پای ختم شو، نو زړه به د خلقو صفایي. ته صحابه کرامو په باره کې کوم بغض او عداوت چې عمومي طور نفرتونه پراته دي د هغې یو وجه دغه ده، نورې وجه هم شته، خو یو بنیادي وجه دغه ده چې زمونږ خلق د هغه د کفر حال خو ذکر کړي، خو د هغه د ایمان خبره نه کوي. ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې غیر مسلم و، تفصیل تا ویل دی. هرقل دته ویلو چې سوالتو کا هل یزيدون ام ينقصون، په دې جمله باندې حافظ ابن حجر اسقلانی دلته کې اعتراض وارد کړی، هغه دا دی چې هرقل دغه مسلمان نو، او دې چې کوم خبره کوي چې سوالتو کا هل یزيدون ام ينقصون فزعمت انهم یزيدون وكذلك الايمان حتى يتم، دا جمله خو یو غیر مسلم دی، او دا غیر مسلم خبره ابو سفیان رضی الله عنه ته ملو شوې ده. نو دا غیر تاسو حدیث څنګه جوړوي او څنګه د ایمان د زیادت او پای کې د کمې تاسو قائل کېږئ؟ دا یو دروند اعتراض په دې حافظ ابن حجر دلته لیکل دی. تاسو شی دینه مخکې سوچ نه کړی ګرځه چې دا خبره تاکه مې چې بطور حدیث مونږ دلته کې وایو، نو دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان نه دی، دا خو د هرقل خبره ده. او هغه هرقل ابو سفیان رضی الله عنه ته په داسې حال کې ویلي وي چې هغه وخت کې مسلمان نو، او ابو سفیان رضی الله عنه بیا د اسلام په حال کې سیدنا عبدالله ابن عباس ته ویلي. د خبرې نوعیت خدا غره نو جواب کې دا لیکلي دي حافظ ابن حجر چې دا قسم خبرې د یو امت په باره کې دا تواتر نه بغیر نشي معلومه ده. هرقل ته څه پته وه چې امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم به کمی که زیاتی، خو چونکې هغه د مخکنو کتابونو عالمو تواتر سره هغې ته معلومه وه، نو هغه د تواتر خبره هغه د ابو سفیان رضی الله عنه تپوس وکړو، او دغه حیثیت سره د هغې هرقل د هغې خبر ورکولو حیثیت دیني جوړ شو. دې بل څه طریقه نشته ده، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د ډېرېدو ذکر او د یو سړي د نه ارتداد چې یو سړی مرتد کېږي نه، دا هغه ته رقم ځای معلومه شوې وه، دا د کتب سابقه نه معلومه شوې وه. پخواني آسماني کتابونه سره ده دی چې پای کې تحریف شوی، لیکن د هغې څه علمي پهلو اوس هم شته، هغه وخت کې مو زمونږ خلقو ته یو حدیث معلوم ده، هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا عمر بن خطاب په لاس کې تورات لیدلو او خپل خفګان ښکاره کړو، او فرمایلی و چې لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی. دې حدیث زمونږ ډېر لوی خلق د کتب سابقه د پوهې نه محروم ساتل دی. زمونږ ډېر لوی خلق شته دی، هغې ته هېڅ پته نشته دی چې په دې مخکنو کتابونو کې څه دي. اگه پښتو کې هم لیکلي شوي دي که اردو کې هم لیکلي شوي دي ته پته نشته ده. ما مخکې هم تاسو ته ویلي دي چې حدیث خلک وایي نو بیا پوره ویل پکار دي. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله دغه حدیث لاندې لیکلي دي چې دا حدیث منسوخ ده او ناسخ د هغه حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زید بن ثابت رضی الله عنه ته حکم کړو چې ته د یهودو ژبه زده کا او د هغې کتابونه موږ ته ووروه. ابن حجر اسقلانی محقق دی، محدث دی، زه نه پوهېږم په دې باندې چې ښودونکي د صحیح بخاري څنګه د دې نقطې نه دی محروم پاتې شوي دي، څنګه بې خبره پاتې شوي. ابن حجر دا هم لیکلي دي چې یو سړی عالم دی هغه مباحثه کوي د دغې خلقو سره، نو د هغې د کتاب د آراو د نظریاتو د پوهې نه بغیر به د چا سره څه مناظره وکړي، مباحثه به دی څنګه کوي. او زمونږ دا لوی خلق لکه حافظ ابن تیمیه، دارنګې ابن قیم هدایت الحیاره فی اجوبة النصارى، دارنګې نور بې شمېره کتابونه، یا مولا رحمت الله کیران وزار الحق لیکل دی
نو دا خو لیکلې په دغه بنیاد باندې دی چې هغه د کتابیانو ټول کتابونه کتلي. نو یو منسوخ حدیث له دومره رنگ ورکول او بیا په هغې باندې علما هم د دې نه منې کول چې ته به بایبل نه لولئ، دا زما په خیال علم سره دشمني ده. باید چې علما نن وګوري او ډېر ځایونه داسې شته دی لکه د سود په باره کې د قرآن مجید چې کوم آیات دي او تاسو بایبل هم وګورئ، بیا ته ته به اندازه وشي چې دې کې د سود په معامله کې دې کې تحریف نه دی شوی. بېشمېره اخلاقیات دي چې پای کې د قرآن مجید او د بایبل نقطه نظر یو دی. نو دې خبرې مطلب دا نه دی چې مونږ د قرآن مجید په تفسیر کې د بایبل نه دومره امداد واخلو چې دومره امداد د حدیث نه اخلو. زمونږ بعضې اردو لیکونکي دې مسله کې ډېر بوخت شوي دي، هغوی هر ځای کې لګیا دي او بایبل به مخې ته کړي، هر ځای کې مخې ته کوئ. خو بعضې ځایونو کې چې پای کې د قرآن مجید حقانیت ښکاره کول پکار دي، باید چې سړی بایبل ولولي. هر کس و ناکس دې نه ګوري، علماو ته صرف دا اجازت وي چې هغه ولولي دې دپاره چې یې سره مباحثه او مناظره وکړي. بارکې د هرقل ژبه چې کوم وه هغه رومي وه او سیدنا ابو سفیان د هغې تعبیر کوي بلسانه العربي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې کوم دی هغه اهل لسان دی، په دې وجه په خبره پوهېږي. نور حدیث خو تا ویلی دی مخکې، اخبرني ان ابو سفیان ان هرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون، ما ستا تپوس کړی دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري کمیږي او کنه زیاتیږي. فزعمت انهم يزيدون، زعمت قلت په معنا دی، فزعمت فقلت انهم يزيدون، نو ته دا وایې چې هغې زیاتیږي. وکذلک الايمان حتى يتم، او دارنګې ایمان داسې دی چې هغه زیاتیږي تر دې پورې چې اتمام ته ورسي. بحث مخکې دا کړی دی، نفس تصدیق نه کمیږي نه زیاتیږي، البته د هغې کیفیاتو کې کمی او زیاده راځي. وسألتك هل يرتد احد سختة لدينه بعد ان يدخل فيه، او ما ستا تپوس وکړی دې خبرې چې آیا مرتد شوی دی یو کس په دې کې سختة لدينه، په داسې حال کې چې خفه شوی دی، غصه دی، پریشان دی د هغه د دین نه، بعد ان يدخل فيه، وروستو د دې نه چې په دې دین کې داخل شوی دی. فزعمت الله، نو تا وویل چې نه. وكذلك الايمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه احد، دا د هرقل جواب دی. د ایمان حالت همیشه دغه شان دی، کله چې دا د زړه پردې ته ورسېد، د زړه په تح کې کوز شو، نو لا يسخطه احد، دا یې څوک نشته دی بیا چې دی خفه کي، یعنې زړه ته چې ایمان ور داخل شو، نو که هر څومره مشکل راځي، هر څومره مصیبت راځي، نو بیا سړی پای باندې خفه کېږي نه، برداشت کوي، اسلام ایمان نه پرېږدي. دا کم خلک چې ایمان پرېږدي ولې پرېږدي؟ بې شمېره خلک قادیانان شي، نو د هغې یو وجه بنیادي هغه د علم نقصان وي. تېر روزې نه مخکې د باجوړ علاقه کې زموږ شاګردان دي، هغوی ما ته خبره وکړه چې زموږ کلي کې یو عالم دی، هغه عیسائی شوی دی. ما ورته ولې عیسائی شوی دی؟ وی هغه ته یې عیسائی ویلي چې عقل د جمع ثلاثه یي، که نه درې. قرآن هر ځای کې ځان ته قلنا وایي الله، نو معلومېږي دا چې الهه درې دي. ستا په خیال دا استدلال دی؟ که دا حال دی، دا علم نه دی. درې څه مطلب شو چې عقل د جمع درې وي، چې کوم جمع صیغه راځي به درې وایي. که دا په دې باندې پوه دی چې الله رب العزت د هغه صفت دی المتکبر، او د هغې تکبر د وجې هغه واحد په دې باندې د جمع صیغه استعمالوي، خبره به سمه وي. اوس په دې نه پوهېږي او د رفع قاعده به مخه کړې ده چې عقل د جمع ثلاثه یي.
لهذا له دري دا کوم خبره چې اقل لري 30 او له دري. یو بنیادی سبب هغه د علم کمی دی. علم هغه پکار دی چې هغه قرآن او سنت کې. دا المتکبر جواب چې مونږ کوم کو دا قرآن جواب دی. الله متکبر دی په دې وجہ قرآن کې هغه صيغه د جمع استعمالي ځانته دا غي واحد کې معنی مګوي جمع کې معنی کوي. ادا مو چې په دې باندې هغون شي الہ یو دی لیکن الله متکبر دی. زه واځه مو چې خبره کوم نه مونږ کو نه الله متکبر دا بدان ته مونږ وایي. قل لا لهم كونوا قراتا خاسين مونږ ویل الله متکبر دی ویل شي. قرآن مجید کې کله صيغه د واحد راشي لکه قل هو الله احد نالته کې زمون خلق اردو والا چې کله معنی کې ناغه جمع کې معنی کوي. ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام مخدر احترام هو بخپل دی هغه نه انکار نه کوو لیکن د قرآن مجید د واحد معنی په جمع کې کول به تحریف کوي نه مسله بدل شي چې کله یو سړی ترجمه کوي نه د لفظ رعایت ساتي ته چا دا بار چې خیال راځي داغه خیال نه ساتل پکار پای او بل دا د احترام لفظونه د احترام دا خبره لکه دا واحد د پارا د جمع صيغه ویل دا خو د عجمو طریقه ده. عربه کې هونی تر یا ایو النبی قل لازواجک کله سي ورته قولوا لازواجکم دا واحد د پارا د جمع صيغه استعمالول دا د عجمو د عزت طریقه ده د عربو طریقه نه ده. اردو کې ما دې یو سړی لیدلې چې هغه د خیال ساتي مولانا امین حسن اصلاحی اور انور ټول چې کوم دي د واحد معنی جمع کړي کہیے آپ هم جمع دے او کہیے هم جمع دے تم کا هو سم خبر او دا ترجمه په دې صحیح ده چې دا د الله د کلام ته ترجمانی کوي. هغه احترام په خپل ځای ته تفسیر کې داغه وضاحت ہوگا چې مراد دینا سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده پورا ہوگا بیا خپل خبره خو چې ترجمه کوي نوایت چې داغه خیال وساتل شي. باب فضل من استورا لدینه یا باب فضل من استبرا لدینه فضیلت دا غچا چې هغه ځان بچ کړل دی د خپل دین د پاره یا د خپل دین د وجه د جرم نه ځان ساتي د ګناه نه ځان ساتي دا د ایمان تقاضا ده. د خودل دا غواړي چې تقوا او ورع ځان د ګناه نه د جرایم نه او د مشبهات نه ځان ساتل متشابهات نه ځان ساتل دا د ایمان مکملات دي د ایمان تقاضا. حدثنا ابو نعیم نعیم نه دی ابو نعیم نعیم په نوم یو صحابي دی کوم چې عام طور خلق ذکر کوي د سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه د ایمان په وخت کې چې روانو نعیم ولا مخله ورغی نعیم نه نعیم دی. دارنګه محدثینو کې ابو نعیم په نوم باندې بشمیره خلق دی. شاه عبد العزيز رحمه الله یو وړه رساله ده ته حجاله وایي حجاله نافعه دا قتل ډیر ضروری دي خصوصا هغه خلقو لپاره چې هغه د حدیث اسانیدونه بحث کوي هغه جدا کړی دی هغه خلک چې دا تلفظ بسنګ کیږي دا وسنګ کیږي پر اعراب لګول وغیرہ وړه رساله ده شپاس الله صفیه دا ابو نعیم دی او دا استاد محترم دی د امام بخاری رحمه الله. اغوی حدثنا زکریا زکریا ابن ابی زائدہ د زکریا د پلانوم ابو زائدہ ده د ابو زائدہ نوم چې کوم دی خالد بن میمون دی کله کله نوم راشي خالد بن میمون خالد بن میمون دا نوم دی د زکریا د والد صاحب
عن عامر، دا عامر څوک دی؟ دا امام شعبی چې ورته وی خلک، عامر بن شراحیل. قال سمعت النعمان ابن بشیر. دلته کې یو مسله لستاسو مخې ته، هغه دا ده چې دا زکریا کوم چې موږ ذکر کوو، زکریا ابن ابي زائده دا مدلس دی، او دا روایت معنعن دی عن عامرن. دا سویم حدیث استاسو په صحیح بخاری کې څلورم چې دا مدلس معنعن روایت راغی. او دا ما ویلیو چې دا مدلس معنعن روایت صحیح ہے نه بهر کمزوری. اوس امام بخاری رحم الله دلته کې لیکي د دې شاهد ستره چرته چې اسناد هم نه غي صحیح ہے نو کہتے شاید نشته ده معنی کې، یعنی زکریا عن عامرن د دې شاهد نشته ده. د دې شاهد پکار راځي چې موږ معلوم کو. سا کتاب کو لیکره نمبر 2051 دا یې اسناد سره موږ له پکارم دغه سند ده. دغه سند صحیح بخاری کې نشته ده، په دغه سند باندې دا صحیح مسند احمد ده، مسند امام احمد رحمه الله. په دې کې جلچار کې صفحه 270 کې اوم دغه حدیث ہے. حدثنا عبد الله حدثني ابي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر، قال حدثنا عامر. تحديث ثابت شوی دی، یعنی هلته روایت معنعن نه دی، نه د تدلیس چې کومه خطره وه هغه زایل شوی. د تدلیس خطره چې کوم دی عن دلته کې تدلیسا نه دی، اگر چې راوی مدلس دی، راوی دی مدلس، لیکن د امام احمد رحمه الله پر روایت کې اسناد کې زکریا چې کوم دی هغه دا نه وایي چې عن عامر، بلکې هغه وایي چې حدثنا عامر، لہذا تدلیس خطره چې کوم ده ختم شوی ده. تو دی وجه روایت 100% صحیح ده. متن هم دا کرے کم متن چې د صحیح بخاری ده هغه متن د مسند احمد ده. شعبی عامر خو پیژنې کنه، شعبی همیشه د پاره ما مخکې سوزل ویلي دا خبره په معاشره کې هولډ دا خلق وی چې هغه خلق ډېر خرزا کوي، کیسه میسه چې کوم خلق کوي راي مرګري ډېری هغه یو سړی و هغه واعظ کو تقریر کو، تقریر کې دا و چې قیامت پر ورځ به دومره شپې لې او دومره ځله به والی شي. شعبي ورته دا الله نه ویریږي یو شپې دا یو سوزا یې وي مدا خو جب وګدو هغه یو دروغجن حدیث جوړ کو چې ما د فلانی داسې وي، ما د فلانی، ما د فلانی فلانی وي، د قیامت پر ورځ دومره شپې لې. قال النبي صلی الله علیه وسلم او بیا ګندا الفاظ ویل چې ابن الزانیه ته وګوره، هغه ته اشاره وکړه دا داسې وایي. لکه شعبي په شان ته ثقه تابعي او فقيه. نا جماعت کې څومره خلک هغې خپل پیدار وباسو او زه پرې سر سر زما وار شروع کړم، کادو یقتلوننی. دې کیسه مطلب دی چې که ته په دې ګمان کې چې خلک به مال احترام راکړي نو دا ای خیال استو محال استو جنون دې لیونتوب کې مه پرېږده. معاشره کې دا خلکو اثر وي چا دروغ ډېر وي، چرب زبانی او د خلقو د رضا کولو کوشش کوي. شاوی وی چې زه کله تنگ شم کادو یقتلوننی نو ما لاس پورته کړل، ورته مې ویل چې خلکو والله ډېرې شاوي زه دروغ وایم. دا د هغه زمانې حال ته نن څه تماسه دی چې خلک به دماغ پېښ کول کړي، ستا به خلک سرمن وباسي.
دا مزاج د خلکو چې کله یو سړی ته نه غلار خې بدعت نه منې کې شرک نه منې کې په دین کې د اضافه نه منې کې نه بدګنی او چې نه هغه سره مرګرتیا کې دا هغه په شیطانه کې یو ته ډېر وسړی دیو جنا احیاء العلوم کې احیاء علوم الدین کې امام غزالی لیکلی دی چې کله یو سړی محبوب وي یو عالم محبوب وي خپل جیرانو ته گاونډیانو ته او دا څوک دشمن مخالف نه وي فعلم انه د سروانه کړه زکه چې یو سړی کله د حق خبره کوي نو دا هغه بشمیره مخالفین دي زموږ د خلکو مجيبه کاری ما بس یو سړی خبرو کینو زما شاګرد به سره ها کې حامل وو دا سوچته کې دا بشمیره دشمنان کې دي دا هر حق پرس مختلف دشمنان وي نو کته څه خبره ورسي نو پاغي باندې یې سم کوا اول تحقیق کوا هغه نرسته بیا کار دا عامر بن شراحیل امام شعبی تے سند تو گورا دا ټول کوفیان دي نعمان بن بشیر آخری راوی دے قال سمعت النعمان ابن بشیر سیدنا نعمان بن بشیر دا تو کال ہو چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو صغیر صحابی دے ممیز دے او دے وجنا دا صغیر ممیز حدیث اور داغ روایت قابل قبول دا سیدنا نعمان بن بشیر دے د کوفے اور د بصرے ادوار والی پاتے شوی سو زمانہ کے کوفہ کے ہو اور بیا سو زمانہ کے بصرہ کے ہو دا حدیث د دوار ضائع بیان کر دے صحیح مسلم کے یو حدیث راضی جل نمبر 3 صفحہ 1221 کی معلومات نہیں انسان تو نبیا گڑبڑ سی حدثني سعيد بن ابي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي انه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يخطب الناس بحمص حمص ابصر کے تو حمص کی خطبہ ویلا اور دا کم روایت چې مونږ وایو دلته کې د نعمان بن بشیر رضی الله عنه دا روایت بالاتفاق د په کوفه کې ویل کم خلک چې هغه د حدیث منکر وی ناغوي ګوره حدیث یو دی او راوی چې کوم دی نو کله حمص خي او کله کوفه خي جواب دا غي زمونږ د مشرانو د دین ډېر خدمت کړل دا جدا را چې موږ دومره نه اهل یو چې د مشرانو جواب نه ګورو نه دغه کتاب ګورو جواب واضح دی هغه دا دی چې دې چونکه ادوالو ځایو امیر پاتې شوی دی نو لہذا په دې کې ثبوت نشته دی چې دا حدیث د پدوالو ځایو کې بیان کړی او راوی دې یو ځل هغه کې د حمص کې اورېدلی بدل دې کوفه کې اورېدلی دیوی ویجمع بینهما بانه سمع منهم مرتين فانه والله امرة البلدين واحدة بعد اخرى جمع پدې طریقه وګه چې دې چونکه د کوفه هم حاکم پاتې شوی دی او د بصره هم عامل پاتې شوی دی نو راوی دا حدیث دنا په دواړو مقاماتو کې اوریدل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول دا تو کالو معشوم دے او حدیث بیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا سمره مبارک دور ده کده دا نه وی چې دا حدیث ما د بل صحابي نه اوریدل چې دا تو کالو نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو ممکن نمخ کې اوریدل دا خدای بیانې په خپل بلوغ کې ځان له خبره شو بیانې د بلوغ نرستو لیکن سماع کله کړه د نبی صلی الله علیه وسلم نه سما ده په ماشوم والی کې کړه دا فرق دی زمونږ په نظام تعلیم کې او د اسلام د دورې ول په نظام تعلیم کې مونږ او جګړه پدې کو
چې ماشوم ته سبق خو نو کومه ژبه کې وخو. زموږ د ملک نظام تعلیم د چا لاس کې دی؟ دا خلکو په لاس کې چې په تعلیم پوهېږي نه. یا دا خو هغه خلکو نه ورته پوسا چې تدریس کوي نه بتا ته وایي چې قرآن مجید کې دا راځي چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان الانګریز. ایسته قرآن کې بلسان قومه دی. یو ماشوم چې په خپله مورنۍ ژبه کې کم تعلیم تربیت اغوستی شي په بله ژبه کې نشي اغوستی. د دې مطلب دا نه چې ته بله ژبه مه زده کوه. ژبې د الله نعمت دی، کا پښتو ده، کا اردو ده، کا فارسي ده، کا انګریزي ده، کا بله ژبه ده، کا بله ژبه. په یو انسان کې او ډنګر کې د نورو فرقونو نه علاوه یو بنیادی فرق دا هم دی چې انسان د خپل مافی ضمیر اظهار په ژبه باندې کوي. تداور نشي کولی. ژبه داسې عیب نه دی چې سړی نورې ژبې زده کړي. دومره چې که ته دا وایې چې عربي دی بین الاقوامي ژبه شي نو د هغې دپاره ته ځان بین الاقوامي که کنه. کومه ژبه بین الاقوامي کېږي؟ دا خلکو ثقافت په دنیا حاوي کېږي چې هغه د جدید آلاتو په بنیاد باندې په دنیا حاوي. تا تاریخ نه لوست ابن خلدون مقدمه له ته پوښ چې کوم قوم دنیا هغه ته محتاج وي په ظاهري فنونو کې نو د هغې ژبه د هغې تسلط وي په کل عالم کې. دا په جنګونو نه کېږي، دا په دې کېږي چې ته دومره علم حاصل کړي دیني او دنیوي چې د خلکو مشر شي، لیډر شي، نو ستا ژبه باز خود حاوي شي. ته کمپیوټر وایې بالفرض کمپیوټر تا جوړ کړی چې جوړ کړی نه پاکستان ژبې مطابق کار کوي، خپله ژبه وکړي هغه به هغه ژبه ورچي کومه ژبه چې د هغه ده. نو دې وجې نه هغه ژبې چې د هغې خلکو کوم ایجادات کړي نو هغه ژبې حاوي شي په دنیا باندې. دغه دغه وجه ده، دا وجه نه ده کومه چې زمونږ د خلکو ده چې ځان وجوهات جوړوي. دا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ډېر په بچپنه کې د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث زده کوي. دین دی قرآن و سنت. ماشوموالي کې یو ماشوم ته حدیث ووایا نو د هغې اثر به د هغه باندې په ځوانۍ کې هم یا بوډاپه کې وي. او چې کله تا په ماشوموالي کې هغه د دین نه یو طرف ته کړی دی بلکې جماعت ته نه پرېږدي بلکې مسله ورته جوړه کړي چې جماعت کې صف کې ماشوم نه ودرېږي. او چې کله خطیب خطبه وایي نه ماشومان بار کې دې لپاره چې مونږ هم په مونځ پوه نه شو دي مونځونو کې دې له دیني رنګ هم ورکړي. دا بې شمېره محرومۍ چې مونږ پیدا کړي دي. باید چې مونږ خپل بچي جماعت سره عادت کړو او جماعت ته بوځو. انتظامي امر دی. مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمه الله لیکلي دي په لسن الفتاوی کې چې دا انتظامي امر دی. یو انتظامي کاری یو شرعي حکم دی. د ماشومانو ځان لصف دا انتظامي امر دی. په انتظامي امر کې سړی په فرق پوهېږي. زمونږ جماعت کې دروازه کم طرف ته ده راننوتو مشرق ته، دا مغرب ته کېدی شي که نه شي کېدی شي. دا انتظامي امر دی. دا شمال ته کېدی شي که نه شي کېدی شي. جنوب ته کېدی شي که نه شي کېدی شي. انتظامي امور دا مطلب هغه دا واضح لګېږي چې په دې زمانه کې ماشومان په صفونو کې خواره کوي ځکه چې دوی کله یوازې ودرېږي نو دوی په خپله هم لمونځ نه کوي، نور هم نماز نه وباسي. نو دا صحابه کرام ډېر په بچپنه کې احادیث زوتوي او احادیث وایي الحلال بین والحرام بین وبینهما مشبهات لا یعلمها کثیر من الناس. کثیر من الناس بعلمه علماء نے نہیں مراد. الحلال بین، حلال بالکل واضح دی، قرآن و سنت کی اسی باندې دلیل شته رہے، ثبوت شته رہے، بس حلال دی. والحرام بین، حرام هم بالکل واضح دی. حلال او حرام هغه چې الله دا غي انتخاب کړی. دا پیغمبر وظیفه نه ده
یعنی یو سیز ته حلال ویل یا یو سیز ته حرام ویل دا د رسول وظیفه نه ده. دا وظیفه کار چې کوم دی امر دا الله دی. توحید په دې کې زده کوي. زمونږ دلته کې یو عام سیز دی هغه ډېر د جیبونو خولو نه وځي. دا سیز د امام ونیفه بنیز حرام دی. دا ګستاخی ده. توحید د خلکو نه دی پیژندل. زه وایم خلکو ته انټرویوز کې موږ تپوس کوو چې د امام ونیفه د عقیدې سره متعلق د کتاب څه نوم دی؟ هېڅ حال نه ورته. یعنې تقلید کوي د هغه په فرعي مسایلو کې او په عقیده کې د هغه د کتاب نه واقف نه دي غریبان. الفقه الاکبر د هغه کتاب دی. نو عقیده هغه شانته نه ساتي او ځان ته د امام حنیفه رحمه الله پیروکار وایي. باید چې سړی ځان په دې باندې پوهېږي چې مال کم شی خپلول پکار دي کم شی نه دي خپلول پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته نسبت د دې درست نه دی. قرآن مجید یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عتابی حکم کړی او حدیثونه معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با بعض ازواج مطهرات سره مازیګر کې ګبین اسکو د کومه علاقې کې چې کوم ګلونه وي نو د هغې اثر په ګبین کې ښکاري. بوی هم پکې کیمیایي اثر پکې وي. د بنو په منځ کې خاون ځان ته راښکل دا د بنو مزاج دی. دا څه ګناه نه دی. زموږ خلک به دا څه ګناه ښکاري. امهات المؤمنین د یو بل بنې دي. هغې دا غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره ډېر ټایم تېر کړي. هغې یو صلاح وکړه چې دی منې کوو پسې چل دغه ځای نه. نو دروغ یې نه وویلي، رښتیا ویلو چې ستا د خدای نه د مغافرو بومي راځي. دا دروغ نه و. دروغ په دې نه و چې مغفور هلته کې عام ګل دی او چې کوم علاقه کې کوم ګلي د هغې بوی دا په شهادت کې موجود دي. د نبي وسلم چونکې بدبو خوښه نه ده، نه بیا ګبین نه سکي چې ګبین نه سکي نه هلته به نه ځي مازدیګر. د هغې یو ګینګ جوړ کړه چې نبي وسلم ته یې ویل، هغه وفرمایل چې زه به آینده ګبین نه سکم. حرام کړی نه دی، نه سکم. د الله دا طریقه خوښه نه شوه. یا ایها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. دا تنبیه راله مناسب نه دی. یعنی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حلال کړی شوی څیز په ځان بندولې قدرې نشي د ښځو د وجې، بیمارۍ د وجې نه، د ښځو د وجې. نو آیا د الله حلال حرامولی شي؟ نه. دا توحید د فقهاو ته خول بګار دا به لګیا شي او ځناور به یاد کې دی خوړل جي حلال دی دی خوړل حرام دی. اس باره کې تاسو ویلي بل ترجمه حلال لګي حرام نه ځان لګیا دي. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصنا فی لحوم الخیل خبره ختم شو. او ما دا وجه ویلې وجه پیغمبر ته نسبت کیږي تحلیل تحریم، چونکه هغه یقیني د اظهار ذریعہ ده د الله طرف نه، ځکه نسبت کیږي ورنه کول نشي. یعنی رسول الله د الله حلال ته حرام نشي ویلې، د الله حرام ته حلال نشي ویلې، خو نسبت ولیکي. نو نسبت پدې کیږي چې د الله د رضا او د نه رضا موږ سره چې بنیادی لینک دی، وسیله د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات ده. نو دې وجه هغه ته نسبت کیږي. شاه ولی الله رحم الله حجت الله کې دغه دغه علت لیکل دی. دا حلالم بین دی، حرامم بین دی. او د دې په میانس کې مشبهات دي. مشبهات هغه څیزونه چې دغه حکم واضح نه وي، دلایل هم واضح نه وي، عوام په نه پوهېږي، خواص نه یادوي. لا يعلمها كثير من الناس، ډېر خلک په هغې نه پوهېږي. دا مطلب نه چې کم خلک په هم نه پوهېږي، څه خلک وي اهل علم پې پوهېږي، خو کم خلک چې اهل علم نه وي هغه پې نه پوهېږي. د دې مثال یو بل حدیث کې وګوره چې الناس كإبل الماء لا تجد فيهن راحلة. د خلکو مثال د هغې سل اوښانو دی، سل چې پای کې د سورلی صرف یوي. دا کله کله سوچو کې تاسو یو
توجه مبذول کې خپل چې زموږ د ملک کې څومره دینی مدارس دي که په لکونو کې نه نو زرګونو کې خودي کنه زرګونو کې سوونو کې واخل او د هرې مدرسې نه په هر کال کې بشمیره علما فارغيږي خو چې کله مونږ برسره زمین وګورو حقایق ہوتا علما زمون کم دي جنګیالي خلک بډيري امامتي کوون کې هم ډيري خو پوهه خلک پکې څومره دي نو ځان په دې پوهول غواړي چې دا ټول خلک ټیک د عالم وي لیکن کار کم خلک کوي کایبل ما لا تجد فيه النراحله فصلو خان کې رسول الله یې فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه هغه سړی چې هغه ځان د مشبهاتو نه ساتي تا موږ چې کومه خبره وکړله په دې کې چې لا يدري كثير من الناس نو سنن ترمذی کې حدیث ده کتاب خمایه خو غالبا مروان مولانا سن سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1205 ده هغه دار چې لا يدري كثير من الناس امن الحلال هي ام من الحرام ډېر خلک پاغي نه پوهیږي چې ته حلال وایم که حرام وایم اکثریت د دې څه نه به خبري ته یو چیز په اړه کې ستا شبهه ده دلائل متعارض دي قران او سنت کې پر هغه نه ځان ساته کړ یو داسي یو چیز دی چې پای کې دلیل متعارض نه ده یو سره مخالف نه دي هغه سره چې هغه مشبهات نه ځان ساتي استبرأ لدينه وعرضه نو د ځان دا غنه جدا کړی دی د خپل دین د وجه او عرضه او د خپل مروت د وجه مروت غیرت د وجه ستاګری د یو سړی راشي ستا سره جان پہچانی مروت سره چې تبا هغه باندې روټه خوري که نه خوري دا مروت دا د حدیث چې څومره روات په پدې کې عدل او وثاقت کې یو خبره ده هم وی چې سړی با مروت دی د بے مروت محدث نه بخل کو حدیث نه غستل او محدث باغه چاته حدیث نه بیانول چې کوم مروت نه وثاقت کی یو بنیادی خبره ده ومنه د انسان اخلاق دغه عادتونه داغه ډېر تعلق د درس او تدریس سره یو سره ډېر لوی علامه دی لیکن بے مروت دی او دا خلاف پزړو کې نفرت موجود دی یو سره ډېر لوی علامه دی لیکن کنزلمار دی زړونه نه برداشت کوي دغه شان خلق د دین په بیان کې رکاوټ جوړي په دی وجه اسلام کې قران کې یا په حدیث کې د عرض د مروت عرض بنیادی معنی عزت ده مروت داغه د خیال ساتلو تاکید ده ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى ومن وقع في الشبهات شبهان ہے شبہ مشبہات جمع ہے شبہات ومن وقع في الشبهات ایو سره چې هغه په شبهاتو کې هغه سوزونه چې پای کې شبهه راځي شک راځي دلائل پای کې متعارض دي چې دا جایز دي که ناجایز دا سوزونه ته اهل علم نه ور داخليږي چې کله ته ګورې چې د نصوص کې بظاهر تصادم ده دا مسله کې ور داخليږي څه لګار ګورې یو سره چې واقعي شي په دغه سوزونو کې نو داغه مثال کراعن کاف تشبیهی ده پشان داغه راعی ده داغه شپن کی ده يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب پدې کې څوک دي عرب ای ملک پیجند ملک هغه چا ده وای
ملک صاحب چې هغه ځان له یو ځمکه خاص کی او د هغې نه غیر چاپېر دیوال ووي او که څوک هغې ته ننوځي نو د هغه نه غوږونه راښکي د هغه وپېژندل. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مثال پیش کړي نه مثال دغه دی. ابن حجر اسقلانی دلته د بعضې محدثینو نوم اخیستی دی چې هغې وایي چې دا مثال مدرج دی. نعمان بن بشیر په خپله لیکلی دی، خو حقیقت دا دی چې دا دی که مدرج نه دی. او بیا هغه مختلف طرق لیکلی دي چې سیوا د دې سند نه په نورو اسانیدو سره چې دا روایت کله نقل دی نو پای کې هم دا مثال موجود دی. لہذا دا مدرج نه دی. ادراج څه ته وایي؟ د حدیث په منځ کې، متن منځ کې یا د متن په آخر کې راوی د ځان نه د مزید وضاحت لپاره څه جملې اضافه کړي، یہ ته ادراج وایي. خدا ادراج گناہ خو نه، خو کله کله دا مسائل پیدا کوي. دا ما تاسو ته ګڼ مثال نه ویلي دي. یو مثال چې دا غي جواب کې همیشه مونږ لګیایو هغه د زهري هغه ادراج دی کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میراث په باره کې د سیدہ فاطمه الزهرا رضی الله عنها په حدیث کې نقل لري چې سیدنا ابوبکر صدیق فرمایل چې قال ابو کې ستا والد محترم فرمایلی دي چې مونږ د انبیاء کرامو چې کوم معاشر یو ډله یو مونږ میراث نه پریږدو او کوم چې پاتې شي ناغه صدقه یې. فلم يتكلمه حتى ماتت، فلم تتكلمه حتى ماتت. نو بیا سیدہ فاطمه خبره و نکړې ابوبکر صدیق سره تر مرګ پورې. دا جمله د زهري ادراج ده او د ادراج موږ ته لوی کار کتل دی چې دا غي اندازه تاسو نشئ لګولای. ولې رنگ څور گئی چې فاطمه الزهرا د ابوبکر صدیق نه خفه وه. خبره داسې نه ده. خبره دا چې خبره و نکړې هغې د فاطمې سره تر مرګ پورې د فدق په معامله کې دا چې خبره ده هغې ته چې کله د پلار خبره معلومه شوه چې زما والد محترم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي هغې بیا تر مرګ پورې د فدق د معاملې څه خبره ونه کړه. دا ادراج چې کوم دی دا د زهري ادراج دی. د زهري ادراج موږ ته مسائل پیدا کوي. بالکل په غلس کې د سحر مونځ کول او پای کې دا اضافه کول په حدیث کې چې خلق یو بل نه پیژنده میل غلس، دا زهري ادراج دی. مونځ به شروع کړي د سحر په غلس کې او رسۍ به رڼا ته. د زهري ادراج موږ ته مسائل ګڼ پیدا کړي. خدا علمی خبره دا مطلب ہے جو زهري په توسط پیړه میګه خدا د محدثینو ځان له انداز خدا مدرج نه ده. خبري مطلب دا دی چې دې کې دا مثال مدرج نه ده. خلک اعتراض کوي چې تا ته معلوم وي چې دا اعتراض نادرست نه. یو سړی ومن وقع في الشبهات كراعٍ يرعى حول الحمى. دا الحما څه شی دی؟ الحما دا محما په معنا باندې محما د اصل کې اطلق المصدر على اسم المفعول. اسم مفعول په ځای باندې د مصدر استعمال کړی دی. یوشک ان یواقعه. حما زړه پښتو کې ته کېړ وایي. طرف زړه پښتو نه لري دا غریب ده. شپول ورته شپول نوې جبا کې ورته شپول. يرعى حول الحما چې هغه څه کوي ساروي سره د شپول خواږه. نا شپول خو د چاپو ایږي نه، دا چاپې هو کله تیزی تازه نو ګډای ته نشي نه وته. خو کته شپول کې ځای په ځای وګوري نه کې بعض غلو بعض سپو ځان لاري کتريږي هغه ځای روس شي اصل کې هغه روس ځای کې کله کله ګډه ور داخلي دي شي.
نو چې یو سړی د شپول خوا کې سرې ګړې بيځي نو ممکن دا چې فصل ته یو شی دننه ورشي. نو یو سړی چې هغه مشبهاتو کې متشابهاتو کې یا مشبهاتو کې لګیا دی او د دلایل موازنه نشي کولی نو یقیني خبره ده چې دی به د حرام ارتکاب کوي. نو خداره چې دغه خیال نه ورځي. یوشکو ان یواقعه یقینی خبردارا شک پیدا کړي شي د خبرې چې دی په دې کې واقع شي. الا وان لكل ملک حما خبردار د هر ملک یو چراغای داسې یو زیوی چې داغه نشپول کړي. الله ملک دی کنه الملك القدوس السلام. الا ان حمل الله فی ارضه محارمه خبردار دا الله حما داغه کېړ هغه شی چې د غیر چا پر شپول تا وکړه دی او دا پزماګه کې داغه محارم دي. یعنی کم سيزونو ته چې الله حرام ویلي دي واضح نو داغه حرام په خوا کې نزدیکي ګمخ. الا وان فی الجسد مضغه خبردار حرف تنبیه دی لپاره چې انسان راویښ شي. په دې جسه کې یو ټوکړه اذا صلحت ویل شي او مجهول د لام جزم سره صلحت ویل شي. معال د دوړو یو ده معنی کې فرق نه. اذا صلحت صلح الجسد كله چې کله هغه ټوکړه صحیح شي نو صلح الجسد كله ټول وجود وټیږي. و اذا فسدت دغه دویم قرات نشته فسدت نه و اذا فسدت فسد الجسد كله او کله چې هغه ټوکړه خراب شي نو ټول وجود چې کوم دی خراب شي. الا وهي القلب هغه څه شی دی زړه دی. قالب تول قلبه لتقلبه في الامور دے سوچ کئی پکارنوں کے. دویم قلب عربی کے دو خلوص پمانے استعمالی کی خالص لأنه خالص ما فی البدن دا وجود چکم بادشاہ دے ناغذ لدے یادارے چے لأنه وضع فی الجسد مقلوبا دے پجوسا کې غسه غاړه ده خو مقلوب ده الټا ده باندې ده غسه غاړه ده. او ته مولا ابو سلام سے دا ویل چې بعض احادیث او قرادی چې یاسین قلب القرآن ده روایت اگر ضعیف ده خو به چې زمونږ وجود چې کوم ده دا غینه غس طرف ته شه ده زړه او دا قرآن نیمه چې کوم ده او کا باندې راځي کنه او دا غینه چې ته غسه غاړه ته لړشي نو بیا سورۃ یاسین هغه څنګه ده تشبیه ظاهری وخت انور خو بای اصل کې رد له شفاعت قهری او هغه د توحید زړه ده او دیو جن ته قلب القرآن ویل شي. ابن حجر اسقلانی ته فرمایي چې خص القلب بذلك لانه امیر البدن. وګوره انبیاء کرام چې راشي د دې مهنت پزله باندې په ظاهر باندې نه د مکی جون ته وګوره دغه بنیادی مهنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه وروسته څو کاله مکه معظمه کې پاتې شوی ها لس کاله او مدینه منوره کې دیار لس کاله. په دغه لس کاله کې تاسو وګورئ نو ما سوا د عقایدونه او ما سوا د خوش اخلاقینا بل څه مضمون نشته. ټول دین الته کې وګورئ عقاید وي توحید وي رسالت وي یوم آخرت وي او زور به پس شي باندې په خوش اخلاقی باندې. کله چې انسان تا دغه پزله مهنت وکړو دغه سوچا مسلمان کو او دغه خوش اخلاق کو نو باقی ټول مسائل بیا دې منی بیا څه مسله نه بیاي. نو مهنت پزله پکار دی بنیادی کومګه زړه کې د الله مینه پیدا کړه او داغه د رسول محبت مو پیدا کو خبره پورا ده او کنه خالص محبت رانه غي پزله کې معاملہ خراب وي. چې کله امیر البدن
دا زړه شو چې کله امیر سمي نو رعایا سمي که نه سم؟ رعایا سمي که ته یو سم امیر انتخاب وکړې پاکستان له رعایا سمي که نه سمي؟ په خپله سمېږي. خو دلته معامله الټه ده که نه. دلته و چې کله مونږ پسې سړی راځي چې ما مشر کې نه په سایکل راځي او د هر یو ور ډبوي مینت کوي او چې کله خلک هغه ځای ته ورسوي نو هغه دنیا جهان غل شي بیا چې په لار راځي دا ته وي تا خوښه وصل لاره تا ته حق نشته راتلو او سیستم الټه دی. یعنی یو سړی زما په ووټ باندې دغه ځای ته رسېدلی دی نو زه به اوس هغه پسې لوټې ګرځم. پکار دی چې هغه زما احترام وکړي ځکه چې زما په رایې باندې هغه دغه ځای ته رسېدلی دلته کار الټه شوی. دا بېوقوفتیا زموږ د خلقو ده. که دې لږ صحیح کار وکړه بیا معامله سموي. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب لږ ډېر بیسیس ده والحث على اصلاحه د اخر کې لګي ويستدل به. دا به ما ته پوښتنه مله جواب نه راته انا جواب دې کتاب کې لیکل ہے ويستدل به على ان العقل في القلب. ما جاتا پوښ کوئی زړه کې عقل کم ځای زړه کې دماغ کې ہمارے جواب نه راته ما ته پته نشته. ابن حجر دلته کې وی دینه استدلال کولی شي په دې خبره چې ان العقل في القلب ولي ومنه قوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقوله تعالى ان في ذلك لمن كان له قلب قال المفسرون عقل وعبر عنه بالقلب لانه محل استقراره. یعنی عقل ته ولې قلب ویل دی په دې وجه ویل دی چې محل د عقل ازل دی. اوس که جدید ساينس سره څه وایي بیا ته ابن حجر اسقلانی او دو شعرونه لیکلي اگر چې هغه دغه شاعر نه دی خوله شاعر ما معلوم کړی دی ابو الحسن طاهر بن مفوض په نوم باندې یو شاعر تیر شوی دی قاضی ایاز لیکلي دی شعرونه عمدة الدین عندنا کلمات عمدة الدین عندنا کلمات. زمونږ د دین اسلام سستنی دي خو هغه یو څو کلمې دي. عمدة الدین عندنا کلمات مسندات من قول خیر البریه مسندات من قول خیر البریه چې هغه مسند دي د خیر البریه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. خیر البریه معنی کائنات کې ټول نه بهتر سلو رسول دي زمونږ د دین بداز دکته ټول دین باندې وته حاوی شي. کم اترک المشبهات مشبهات خو عالم اور د یو سیز تحلیل تحریم کې نصوص متعارض دي بظاهر ته په پوهیږي نه بس پرې ده. وزهد دنیا نه بیرغبت شه ودع ما یو مشبهات پرې ده دویم بیرغبت شه لکه تاسو سره خلک مینه کله کوي چې د خلکو نه غسه نه غواړي چې هغې سره چې د خلکو نه څه غواړي کوم چې هغې سره یي تاسو سره څوک مینه نه کوي. د مینې واحد طریقه دا ده ستا د رور سره برخه پلار به ستاسو یې وي که نه رور سره دې برخه هغه ته یې لالا زر نه برخه نه اخلو بیا تماشه کوه او تا سره همیشه مینه کوي. خو که ته خور پاس یو هغه رور ته وایي چې ما د پلار په میراث کې برخه راکړم دی وړي چې ښه ته خاوند لوړې هسې نه چوړي زهد دغه مطلب ده. وزهد معافي ید الناس د خلکو لاس کې سي هغې نه ځان بې رغبته کې ته په للچاتي نظر مه ګوره. اترک المشبهات وزهد ودع ما ليس يعنيك ودع ما شعر ده کنده که ما ټکړه کوي. عمدة الدین عندنا کلمات مسندات من قول خیر البریه اترک المشبهات وزهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنیه. څلور خبرې شو مشبهات پرې ده
د دنیا کې بے رغبت شه ایو شی چې تا ته مناسب نه وي کنه اخلاقی لحاظ سره اپرې ده یو شی دنیا کې فائدہ نه درکې نه په آخرت کې فائدہ درکې څه کې پای باندې او سلورم وعمل النبینیه نیت خالص دا سلور سيزونه دي دین چې تاسو هر څومره وای دې سلور کې یو سره خامخا ریلیټډ دا سلور سيزونه خپل کا عمدة الدین عندنا کلمات مسندات من قول خیر الوریہ اترک المشبہات وازہد ودع ما لیس یعنیک واعمل النبینیہ باب اداء الخمس باب اداء الخمس من الایمان خمس دا ایمان علامت ہے خمس کو بھیجنے کا دا پس کی خمس زکات کی مال غنیمت کی یو مال خیر یو مال غنیمت فے اور غنیمت دواړه هغه مال دي چې هغه د جهاد په وخت کې د غیر مسلمانو ترلاسه شوي خو بیا په فے او غنیمت کې فرق دا دی چې غنیمت هغه چې تاسو مسلمانانو هغه لپاره سهل ذلی کړي جنگ شي او فے هغه چې دشمن خبر شي او تختی سامان پاتې شي او دواړه غنیمت دواړه ده خو هغه کې دنه چې کوم تقسیم د نابه ادک کړي چې غنیمت هغه چې هغه د جهاد نه رستو حاصل شي او فے هغه چې پای باندې فما وجفتم تاسو پای کې خیل نه ریزغلول جنگ مونږ نه کړل او اسه هغه مرعوب شو تاسو ته پرې خو هغه ته فے وي اداء الخمس من الايمان حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن ابي جمرة تا کوم ابو جمره ما د محدث نو ورتلی چې دا ابو جمره ده چې د صحیح بخاری شرح یې کړل دا محدث ده او دا جدا ابو جمره ده دا مثلا ابن حجر تم په خشي و عن ابي جمره لاندې لیکلي دي چې دنو نصر بن عمران بن نوح ده او دا دوباعی ده دوباعی بضم الدعاء بیا وی چې دلته کې بعض خلکو ته شک لګیدل دی چې دا ابو جمره یې څوک چې شارح دی حدیث هغه جدا ابو جمره دا خو د امام بخاری نه ډېر وروسته راغلی دی دا ابو جمره ډېر ښه کتاب دی مختصر څلور جلد کتاب دی او ابن حجر دا ډېر زیات استعمال کړی نن کوم ځایونه چې موږ وایو انشاءالله درې څلور ځای به دا پیش کوو تاسو ته دا جدا ابو جمره دی دا هغه ابو جمره نه دی ذکری دلته کې چې وقد وهما من نسب ابا جمره الیهم من شراح البخاری وهم کې راغله د خلک چې هغه دا ابو جمره دغلته کې منسوب دی دا هغه ابو جمره نه کله کله کېږي داسې لکه صاحب د مشکات کتاب لیکلی دی مشکات المصابیح علامه طیبی دغه استاد دی هغه د کتاب شرح لیکلی دا دوکه داسې وخت کې ولګي الکاشف عن حقائق السنن چې کوم کتاب دی علامه طیبی تو طیبی د خطیب تبریزی استاد دی شاګرد د خپل استاد د کتاب شرح لیکلی استاد د خپل شاګرد د کتاب شرح لیکلی دغه په خو استاد شاګرد دی اوس چې د استاد قابل شاګرد دی نه خپل نه راخی ځان بده ته نه برګه کې منه هر څه ټول مسائل برباد شي دي ګډوډ شي د شاګرد قابلیت د استاد نه اکرامه دلیل ده دا جدا چې استادانو ځان ته یو بو مخه دګل دی دیو زما مرتبه واخلي یو سره چې پای کې اخلاص د نیت نه مرتبه جنگ اولې گئی مرتبه جنگ هغه ذکر راځي چې نیت کې سکوت پروت ده دیو جن مونږ کتلې چې استادان چې کوم دي نا شاګردان په خپل خپل نو درې سنه سيزونه ته پټ ساتي ا مثال هم ورګي کوم جواب پیش کوي نه پوه چې پښو زمري ته چل خو کنه خو تر خدو چلے ورته نه هو دا زناور مثال هغه څوک پیږي چې په خپل زناور
غلطه خبره. شاګرد تار څه خول پکار دی، اپ خپل خپود رول پکار دی. انسان د جون پته لګی نه چې ما سره کم علم را کړی دی الله مالا ادا زم منتقل نه کم ځان سره قبر ته اوسم نو څه فائدہ د خلکو ته. د علم کمال لغره چې بل ته فائدہ ورسي. قال كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعلك سهما من مالي. زو کې ناستم د عبد الله ابن عباس سره اب کینو لمزو على سريره په خپل کټ باندې. دا د شاګرد د پاره ډېر د عزت خبره ده چې استاد هغه ځان سره کټ کې نه. هغه د پاره ډېر د عزت خبره ده چې استاد هغه ته په یو بل نظر ګوري. او ما ته ویلو اقیم عندي ما سره ولاړیا یلته ما سره تر دې پورې چې تعالی ز سهم درکم من مالی یو حصہ د خپل مال. فاقمت معه شهرين نو زاغه سره قائم شم استوګ نه ماغه سره وکړه پات شم داغه سره شهرين 2 میاشت. ثم قال ان وفد عبد القيس دا ابو جمره سوق دی دا د وفد عبد القيس یو رکن دی. وفد عبد القيس یو رکن دی او دې راغله د مخ کې نه دی. ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم کله چې وفد د عبد القيس رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغه نو تاسو حکم من القوم او من الوفد. من القوم او من الوفد. اول دلته کې ومونږه صحیح مسلم رواخلو او دې حدیث شان ورود ګورو چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د خپل شاګرد ته دا حدیث ولې بیانې. تو صحیح مسلم کې دې نسخه کې 47 صفحه حدیث نمبر 24 ته حدیث 24 حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابن ابي شيبه اسناد سره دي کله اخر کې وی حدثنا شعبه عن ابي جمره قال كنت اترجم بين يدي ابن عباس. نور مزید معلومات الله راځي ترجمه به نه تعبیر د یوې جبه بلې جبه کې کول یا ترجمه وي. تعبیر د یو زبان بل زبان کې کول دي ته وی ترجمه. ترجمه نه ترجمه ترجمه د قران ترجمه څوک ترجمه کوي نه هغه ته مترجم وي. شد مو وایي دا مترجم نه مترجم برجم نه مترجم. قرآن مجید مترجم مترجم اسم مفعول چیز جس کا ترجمہ کیا گیا. مترجم نہ مترجم معنی وہی سنسار کیا ہوا. كنت اترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. ترجمه خدا مفهوم دی چې دیوی جبه بلې جبه ته ترجمانی کول دیوی جبه مضمون بلې جبه کې بیانول. خو دا مطلب دی دا کې دی شي لیکن دلته مطلب دا نه دی. سیدنا عبد الله ابن عباس چې وکړه خبره کوله نو دوه قسم خلق بو. یو باغو چې ولري ناستو او ریدل وینا مداغه په مدم आवाज کې خبر وکړه او د आवाज چې کوم ډېر تیز و نو دې ځان سره پکټ کې نو چې کوم خبره زو کوم حدیث بیان کوم نو تدا په اوچت आवाज کوه دا څه شو مستملی شو کنه ادا املا شو. دا د ځان له یو سړی ساتل دی ابو جمره چې زما خبرات په تیزه سره کوه. یو خبر ده. دویم قسم خلق هغه چې هغه په خبره پوهیږي نه پرې وجنه چې لره دی نږدې ناشته لیکن علم یې کم دی پوهیږي په نه دا ولا ذمہ داری کوله. چې کم خلق لره دی د روایت د وجه ناوري ناغي ته خبر اوروله او چې کم خلق نږدې دی اوري لیکن پوهیږي نه نو دا هغه صحیح ترجمانی کوله. دا سے قابل شاگردانو په خاله درس او تدریس طریقه دا محدثین چې به حدیث ویل
یا فقها او فقه ویل دا نه ودا کوم چې اوسې یو منډه د خلک وي ودا څه نه وا اب دا سوچ شاګرد با تیارې کړو پکور کې استاد بکینا سنن به یو شاګرد نمبرو چې کوم حدیث وراتو نه باغوي او دغه وضاحت بو هغه بخپل نو استاد بیا د غلطه اصلاح ور دا خلکو هغه وخت علم زکه مضبوطو او شاګرد سګوري نه سره کتاب نه ګوري او چې کله زده کړه کینو زده کړه کې ویښ نه ناس او چې لړم شي د کتابه چې څنګه ګوري بل ورته هندرا زکه هغه استعداد علمي کم شو اصلاح طریقه نه اصلاح طریقه دا چې تیارې وکاو شاګرد او سبا چې کوم سبق پڑھاوي نه و شاګرد وي تفصيلات دای و شاګرد کول استاد وداغه اصلاح کوله دا سره ترجمانی کوي دا وبین ابن ناس فاتته امراه تساله عن نبيذ الجر یو خزه ولراله هغه تپوس کو د نبيذ الجر په باره کې او وضاحت کو بیا نبيذ دا د کجرو یا د اوربشو بو دي اور رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تا منع نه درسیدلی تا منع نه درسیدلی په دې وجہ سیدنا عبداللہ ابن عباس ته نبیذ التمر د حلت قائل هغه وجہ دا چې هغه ته ته دې ناجائز والے د دې منع نه درسیدلی هغه نرستو بیا هغه جواب کې دا وی چې نو عبد القیس فلان 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 دا وفد دا عبد القیس کله چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من القوم عمل او من الوفد وفد وافد جمع ده وافد الوفد الوافد جمع ده وفد څه ته وایي دا کابر یو گروپ اچھا دا وفد نه وایي دا کابر یو گروپ دا لوی گروپ ته دیارلس پدې کې مشران دي نور پکې کشران دي دا تپوس هغه سوکي چې هغه عالم الغیب نه دی که په غیب پوه دی نو من القوم او من الوافد به نه وي خو چې راغلی ورته ویل چې ښه تاسو راغلی وفد عبد القیس بهجة النفوس کې دی نه استدلال کړی هغه استدلالات ستا مخې ته एकदम یو پدې کې دارې یو چې یو سړی د بار نرش فی هذا من الفقه ان ينزل كل انسان منزلته یہ تپوس کی فائدہ لأن سواله علیہ السلام انما كان لاجل هذا المعنى دویم دارې چې ان من السنه سوال المقصود للقاتل النفسي سوق چې راغلی دي نو ته دا غنا داغه دراتلو مقصد ہوتا پوسا سل راغلی تشگب شب تیمہ کے نو وقت ډیر قیمتی څنګه راغلی ناول داغه کارو کنه بیا خپل موډ ته وګوره که ټایم نه سره وږي باندې کنه نزیو کوم خبر یو دا مقصد دی باندې دا پیغمبري اخلاق دي زمون خلک دینا نن فارغ دی ټایم وسره ډیری د بل چا سره ورته راځي چې ټایم وسره ډیر نو کله چې وسره ته بالکل هغه شانته معاملې کې نه بیا وتا ته وې دا بل اخلاق ده بل اخلاق به خپلې کویږي نه په خبره باندې یو سړی راغلی د باندې داغه نه مقصود معلومول پکار دی په دې کې شته راځي دا مفتی رشید احمد لودیانی سره موږ ناستو مولانا ابو سلام صاحب ناستو یو عالم چټ راو لګی چې زه ملاقات کول غواړم داغه طریقه دا په چټ لیکل سره پار راځي نو دا ورته لیکل چې تش ملاقات کو ٹھیک ہے بس اگر تیرا ہے نور علماء نہ ہیتو ممکن ہے اچرا خبریں کی دے اور ویڈیو مسئلے تپوس کوم اور دی پدې بیمان تا ہوئی ته ملاقات لراغلی مسله ہوئی پکې نه وګره یې څنګه د خپل ټایم تیری سره ډبل ټایم هم ښکاری هر ځای ټایم داسې نه بعض افراد یې خپل سکندونه هم ناپ کړي چې دې کې وځ کار کوم دا یو زنده مثال مو سره د مولا شفیع تانوی رحم الله 1380 کتابونه غلي کړي تاسو لیکلي
شل به لګري په 1380 کتابونو کې ټیک دی چې 2 صفحې رساله هم شته خو د شل جلدونو کتاب هم بغیشته دا ولې دا اوقات منضبط اوقات خپل منضبط کې وقت یو دومره قیمتي سرمایه ده چې دا بیا په لاس سره نه راځي زما چې نن کوم عمر دی زما 58 سال تیر شوي دي ستا به خیال دا بیا راځي ما باندې پتا شو کې چې چا 10 کاله چا شل چا 15 دا بیا راځي دا وخت دا ولې ځایګه دا سرونه سیوا قیمتي سره کې جاره واستې دي چې وخت نه سره به وګټي چې وخت نه سره به کم ځای ګټي او دا غسیده چې عمر رضی الله عنه بل تسالن من النعیم معنی کې څه معنی کوله نعیم نه مراد وخت است دا ټول لوی نعمت وخت دی دا الله موږ لرا کړل او مفت را کړل او موږ خبره درده سره دا خرج کوو او د نبی سلام د دې سیس مقصد دا دی چې یو خود دې سړي مقصود معلوم شي زر کیږي او بس کیږي چې دا خبر وشي ادویم پدې کې داري چې انزل الناس منازلهم هر یو سړي ته به داغه د مرتبه مطابق مونږ ګورو ټول یو برابر نه بعض علما دي بعض فضلا دي بعض عوام دي د هر چا سلوک ځان لزان لري د هر سړي د مرتبه مطابق داغه احترام دی یو سړی چې دا یو سړي د مرتبه مطابق احترام نه کوي دا ظلم ارتکاب کوي ته ظالم کیږي نو په دې کې دویم مقصود دغه دی طاهر ابن حجرم لیکي دی هغه لیکي د بهجت النفوس حواله سره چې دې سره اصل کې مقصد دغه دی چې د خلکو سره مونږ کم قسم تنظیم وکړو د خوراک څنګه تنظیم وکړو د سکاک څنګه وکړو دارنګه د استوګ نه لپاره شي څنګه تنظیم وکړو دا تاسو نه هغه سوکي چې هغه عالم الغیب نه که رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب وې دا تاسو نه وینه کوله قالو ربيعه نغي ورته ویل چې مونږه ربيعه نه یو دا یو شاخ ته په عبد القیس کې قال مرحبا بالقوم او بالوفد وی فرمایل مرحبا بالقوم مرحبا مرحبا څه شه ده دا د ریح بین وترخ منصوب ده هو منصوبا بفعل مضمر اي صادفت رحبا اي صادفت رحبا ستا ملاقات شعر سی سره رحبه سره رحبه څه ته وي ساعت کوشادگی مرحبا ونه مونږ تندې نه گونجه کړه تا ارت برت زیات رااله الرحب بالفتح الشيء الواسع اب یا ابن حجر لگی چې وقد يزيدون معها اهلا عرب دې سره اهلا لفظ لګي اهلا وسهلا لګي کنه مرحبا بكم ودا اهلا سمانا اي وجدت اهلا فاستأنس تا اهل منځان خپلوان دی منځل خوشاله اوسه ادا د عزت او د احترام الفاظ دي مرحبا بكم مرحبا بخير راله بخير راله چاته مرحبا ویل بخير راله ویل اسو ګنا نه ده جائز دي خو سلام به نه پرې سلام به پکې زمونږه غلطي د پښتنو ده دا ا د اردو والا زمونږ نم ډیر ده او خوش آمدید وای بس ٹھیک ده زمونږ خلک خیراله وای خو سلام پرې خو دې دواړو سلام باندې پرې دو آیا سلام مخ کیو کو کرستو کو دا له مستقل مسله امام عسکری یو عالم تیر شه ده دا کتاب الاوائل الاوائل کې هغه داخی چې کم کم عمل کم کم سړي مخ کې کړل ده هغه وی چې ان اول من قال مرحبا سيف ابن ذي يزن سيف بن ذي يزن دا یو سړی دی د ټول نمبر کې مرحبا لفظ دی ویل دی تاریخي خبره
بیا وی چې وفيه دلیل علی استحباب تانیث القادمه، دغه دلیل دی چې یو سړی راضی ستا خواته نو تا هغه ته د انس اظهار وکړه، ته نه وګونځي کا ورته د انس اظهار هغه ته وکړه، د مینې اظهار ورته وکړه، مستحب دی. وقد تکرر ذلك من النبي صلی الله علیه وسلم، او نبی وسلم دا ډیرو خلقو ته کړی دي. ففي حدیث ام هانئ، ام هانئ چې کله د حبش نه رااله ناغه ته څه فرمایلو، مرحبا بام هانئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته مرحبا ویل. دارنګي اکرمه بن ابي جهل چراغ د فتح مکه نرستو د اسلام نه پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مرحبا بالراکب المهاجر، مرحبا بالراکب المهاجر. تعلم بنے حدیث د صحیح بخاری 357 اور دویم حدیث د ترمذی ہے 2735. دارنگے فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرالا وہ فرمائل مرحبا بے ابنتی، مرحبا بے ابنتی. دام د صحیح بخاری روایت ہے 3623 حدیث. نور بیشمیر زائد نکم د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت دی. یو خواهی ته مرحبا ویلخ، ادویم ایسو ویل دا بالوفد، مرحبا بالقوم او بالوفد، دا او دا شک دا پار دی. دا شک دا چانا واقع شو دی؟ ساسو خیال دی چانا بچو دی؟ الشک من احد الروات، اما ابو جمرہ او من دونه. پتہ لگی نا خو ابن حجر وی چې واظن نو شعبہ، ما ګمان داره چې دا شعبہ نه واقع شي، ځکه چې نور روایتونو کې د شعبہ نه علاوه دا بغیر شک کنده. اصل سره معلوم شته دا چې دا شک د شعبہ نه شپاږي. په نور اسانید سره چې کوم نقل لري غیر د شعبہ نه نو پای کې شک نشته. کله کله ویل خلک کرمانی وړل عالم ته شه دی تو صحیح بخاری شارح دی د امام بخاری نړیر مخ ابن حجر نړیر مخ کې تیر شه دی. هغه لیکلی چې دا شک عبد الله ابن عباس نه کیو چې پیغمبر من القوم ویلو یہ من القوم ویلو که من الوفد ویلو. خو دی وی چې اغرب الکرمانی فقال الشک من ابن عباس. دا خبره کمزور. عبد الله ابن عباس دا شک نه دی واقع شوی، دا کرمانی خطا شوی دی. دا علمی چوټو نه دا پکاري سره ته معلومي چې دا مسله کم ځای روانه شوی دا چا کړی دا. د ابن حجر رحم الله قول داغه د شاهد په بنیاد داره چې دا خطا د شعبہ نه شوی دا، شک د شعبہ نه واقع شوی. غیر خزایا ولا ندامه، خزایا جمع ده واحد به سره دي. جمع خزیان وهو الذي اصابه خزي. خزیان هغه چاته وي چې د خزي ستړیواله ورته رسیدلی. ولا ندامه، ندامه څه شي جمع ده د نادم. غیر خزایا ولا ندامه، په خیر په خیر ستړي مشه، خوار مشه، خو نه وي دغه. ندامت راځي هغه وخت کې چې کله خبره ختمېدو ته ورسي. د نبی صلی الله علیه وسلم د خبرې مطلب دا چې ته راغله صحیح ده، تاسو چې کوم مطلب دی اب پوره شي، او چې کله تاسو لړ شئ نادم بنئ. هغه له شکل د دعا ورکړل غیر خدای ولا ندامه. فقالوا یا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام. اے دا اللہ پیغمبرہ مونږ ستا خوا نشو راتلې الا فی الشهر الحرام، مگر د احترام په میاش کې. احترام میاش سره محرم، ذیقعد، ذوالحج او رجب. رجب، ذیقعد، ذوالحج او محرم دا د احترام میاشتې وي. عرب هوا پدې کې جنگ نه کوي، جدا و چې نسیه به پکې کول.
کوم چې قرآن دا غي تقلید کړی انما النسیء زیادة فی الکفر، خو احترام به کو دی. البته مضر د دې څه هو گیا دی هغه په درجب پر خیال ساته. په دې وجہ رجب سره د مضر لفظ لګي. په لټریچر ګوره یا حدیث ګوره نو رجب او مضر برازي، وجہ دا و چې دی په دې کې لګ ډیر بوخت. وبیننا وبینک هذا الحي من کفار مضر، او زمونږ او ستا په مینس کې دا کله د مضر. خبر کې چې کله مړی کې خو دي شي نو ورته وی چې ما تقولو فی هذا النبی. واغه د استدلال کوي خلک چې پیغمبر په خبر کې حاضر ناظر، هزار استدلال کوي ته ورته حدیث وکړه دیکھا ما هزار ہے اور ژوندۍ دي. آیا د کفار د مضر حاضر ناظر او کفار هم حاضر ناظر شي بیا خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم اصل یو کفان دي نه غوي چې تصویر ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دلی شي. یو خاطر تصویر ته حرام وای بل فار مړی ده زمير باندې پوه نشو. ابن حجر اسقلانی راغی جواب لیکل خپل فتاوا کې چې دا سه روایت مکذوب فیه ده چې پای کې دا لیکلی چې نبی صلی الله علیه وسلم شبیه خو دلی شي. روایت موایت نشته. اصل غلطی دلته کوم هغه ده کوم چې ما بار بار واضح کړی تاسو ته. هغه دا چې یو د عربو ژبه یو د عجمو ژبه. عرب حاذا پاره معنی وي په کوم چې مونږ تاسو حاذا کله کله غي هغه ته وی چې هغه ضمیر کې حاضری معهود ذهنی ته مغي حاذا استعمالي. دا گیپ ده کا دا دې گیپ موږ ډېره مسله پیدا کړو ده. پښمه د وسیله مثلا په دې وجه پیدا شوه چې وسیله پاره کې څه دوی قرب ته ذریعہ ده نه دا پښتنو دای معنی ذریعہ وکړه اردو والا شوه د جوړو شو. واسه ګڼ سوزونه دي چې هغه عربی کې په جدا مفهوم دي په نورو ژبو کې په جدا مفهوم دي. نه ته موږ ته مسله شروع کړو دا گیپ د وجه دا شی پیدا شي. دا قبیله مشهور و نبی صلی الله علیه وسلم ته معلوم و نو ځکه حاذا سره دا غي تعبیر کوي. دا قبیله د مضر زمونږ اوستا په میانس کې ده. فمرنا بامر فصل، فصل خو یاد مفصل به معنی ده. موږ ته یو مفصل خبر اوګه بیا په خبرونو پویګو یا فصل د جدای یو خبره موږ ورته یو خبر وای لکه یو خبر اوګه بس چې دوی هم بګی نه. موږ ته حکم راکا بامر فصل په یو خبره بس دو ټوک چې ورته مونږ وای دو ټوک نخبر به من وراءنا. دا ګوره ذمہ داری خپل زده کړه دین ته زده کو نو استاد ذمہ داری سره کم سے کم یو کسته هو وای. شیخ القرآن خبره چې نور څوک دې منی او کنه منی نو خو دې منی کا کم سے کم خبره خزه ته هو کا چې نو ماده خبره زده کړه. دا دین خریګم دا کشان دی کنه یعنی اسلام د دعوت دین دی او افاقی دین دی. داغه مطلب دا چې تا کوم سیز د کنه بل ته ورسو چې ته بل ته ورسې دا یاد پاتې شي. حدیث سره خوندېږي نو نستا شنه بل ځای. دا د دین د خورولو طریقه ده. نه یو د عقیده خبره دویم ګوره عجیب مسلمانان دي وندخل به الجنه دیم ایمان دی چې کومګ د دین صحیح خدمت وکړو موږ جنتیان یو. ازمږ دا سي شک کې ما چې سبا کوي را سره ما نه څوک ته پوښتنه درم شک نه ما. الله څه فرمایي انا عند ظن عبدي بي. زما بندا چې په ما کم ګمان کوي زما سره رسول کو زم زخه ګناګار په ما یقین د جنتی ما. ټیک ده الله سره بعید خو نه دیغت یقین دا ساته چې زکم نیک عمل کوم الله مال اجر راکړي. دا ایمان دی. وندخل به الجنه او په دې موږ جنت ته ور داخلي. وسالوه عن الاشربه او تاسو یو کدا غنا د اشربه په باره کې کوم شی چې کومه علاقه کې ډيري دا تاسو کوي خلک لکه سوا
سپین چرګان چې کوم دی ډېر زیات دي تپوس کوي خلک چې دا چرګ څنګه وي حلال وي که حرام وي او دې ته څه کرنٹ مسایل وي نه نوي نه کرنٹ ایشوز او دا ای کرنٹ ایشو ده معلومیږي دا چې دا خلک کوم وخت کې راغلی دی نو دغه زمانه کې د شراب او د حرمت څه چرچا ده ځکه هغې د اشربو تپوس کوي فامرهم باربع ونهاهم عن اربع هغې ته حکم وکړه د څلورو څیزونو او څلور نه یې منې کړل امرهم بالایمان بالله وحده ورپسې لاړ شه دا میاشت کې جملې پرې ده چې قال اتدرون ما الایمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه امرهم بالایمان بالله وحده وامرهم باقام الصلاه وايتاء الزکات وصيام رمضان هغه امرهم لاندې و داخل او کنه ځان له مبتدا خبر شي بیا خبره ودی دی تپوس دی گئی مل ایمان بالله وحده پالله وحده باندې د ایمان ورولو مطلب سره نو چې کله سره په تفصیل نه پوهه نو پیغمبر دسو وی الله ورسوله اعلم بریلیان سی ادوال علمیو برابر ده ایو کوتا کا ادوال علمیو برابر ده ولې پیغمبر عالم الغیب نه ده خو چونکه رسول د الله نماینده دی په دنیا کې په دې وجه باندې دغه نمائندګۍ په وجه باندې هغه ته د عالمو نسبت کیږي دا نه چې دواړه یو برابر او ډېر لوی کافر چې الله سره مخلوق یو شان دی ډېر لوی کفر الله دا هغه رسول ښه عالم دی یعنی الله ته علم دی او خپل رسول ته څه ورکړي موږ ته پته نشته نو قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله شهادت څه ته وایي د زړه خبره د زړه گواهی شهادت دو قسمه یو شهادت قلبی وی یو شهادت ظاهری وی مونږ چې کله د معاملې گواهی کوو چې دا کتاب زما دی دوه کسانو مخکې دوه هغه بیا سبا گواهی کوي نو دا گواهی په ظاهر باندې ده خو یو شهادت قلبی دی نو شهادت قلبی زس تاسو نشم کولای او تاسو زما نشئ کولای نو په دې خطبو کې نشهدو پرې ده خطباتوں کے نشہد ان لا الہ الا اللہ مو ہے ابن قیم سنن ابی داؤد شرح کې دا لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطباتو کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دی دا ولې رسول الله د چا په ځل باندې شهادت نشي کولای چې کله هغه نشي کولای ته څوک دې دیږي تهذیب السنن دا کتاب دی اگر حافظ ابن تیمیہ حوالے سره دا لیکلي دي چې وو طرق سره دا خطبۃ الحاجت نقل له الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره او پدې کې نه نؤمنو به شتا نه توکل شته او نه نشهد شته دا نؤمنو نه توکل دا قلبی اعمال دي اسمه غلطی کومه یعنی اخره غلطی کی چې هغه اهل علم دي اوس استعانت موږ د یو بل لپاره کولی شو امداد غوښتې شو هم چې څوک نو زه وینم موږ چې څوک یې وینم نو نحمده نستعینه پورټینګ لیکن نؤمن به ونتوکل علیه اسې ګپ لګي د ایمان توکل او شهادت د دریو تعلق قلبی اعمال سره په قلبی عمل صرف یو الله کوي دا غلطه اهل حق هم کوي حق پرستی علمائی اہل توحیدی اگر ہم ناغلتے کی اپنے رہ ناغلتے ما دا التزام کرے دا ہر کتاب پاول کتاب مسنون خطبہ لکھا اور سرا فٹ نوٹ کے اشیم لکھا دینا پا خلق کو نیر شیدہ شے لیکن دا مقصد دا کرے اور جو حدیث مخطہ کی رہے گا نا کہ نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها واداها ثم بلغها فما سمعها دا دعام دا خبرم دی چې الله به خوشاله ساتي او الله دې خوشاله او تازه وساتي هغه څوک چې هغه زما مقال حدیث اورېدل دی او چې څنګه ما ویلي هغه شان ته یاد کړی دی او بل ته رسول هم هغه شان دی
دغه پیروي کې دا خبره عامه کې خلکو ته رسوي. ما 13 هفته کې د اسلامي یونیورسيټي کې یو سیمینار کې زما دغه یک ما دغه مستون خطبه ویل او پسې نه خپل تفصیلات وکړل. لوی خلکو د انډیا علماء په غیږ نه سره ولیکل. به زما شکریا ادا کوله چې تا زموږ د غلطۍ اصلاح وکړه. دا پکار دی چې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ چې کله وایي چې دا خیال وساتي. خطبه دی وایي بل خطبه دی وایي ټیک ده دې مسنون خطبه نه وایي. خو چې مسنون ورته وایي یا نکاح خطبه ورته وایي نو بیا باید چې نبی صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي. شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزکات دا څه زونه شو. ایمان بالله وحده یو، اقامت الصلاه دوا، ایتاء زکات درې، صيام رمضان سلور، وان تعطوا من المغنم الخمس او پنځه شو. اته چې نه سلور ورته وي. خطابی دا جواب کوي چې اقامت الصلاه او ایتاء زکات یو څه ده. ځکه چې قران کې تیدوارو ذکر یو ځای راځي. ٹھیک بھائی دا وان تعطوا من المغنم الخمس دا اضافي حکم دی. لکه یو سړي ته وایي لکه یو څلور خبرې ورته کوم څلور ورته وکړي خو بیا ورته بالخصوص د دې خبرې په خیال وساتئ. دا هغه تعبیر ده. رسول الله څلور خبرې وکړې عامې او پنځمه خصوصا وکړه. پنځمه دا اخیری ده چان تو من المغنم الخمس. اقامت لفظ خو له پیژندل د اهتمام ته وایي. زکات ورکول صيام د رمضان دی کې حج نشته ولې نو فرض. جهاد پکیم نشته ای باندې جهاد نو نشته ده خو حالات واري چې حالات نه بیا نه وي پیغمبر. او بل لا چې ورکوي به تاسو د مغنم نه خمس دا پکې اضافي حکم ده. خیانت بنئ. مال غنیمت کې خلکو خیانت کو اوس خلک هر څه کې خیانت کوي کنه. کوس چاته پته لګي چې دغلته کې اکسیډنټ شوی گاڑی کې. ما کتلې دي خلک چې دغلته کې اوسل نه کلمې راوته ما د خپل کلی یو سره لید هغه جیب کې لاسونه واله دې کې وسه براده. لکه مونږ د مړي د خلینم په دغه روباس پیسې روباس وړه روباس دا بدتمیزي ده. ایو هغه حال کوم چې صحابه کرامو حدیث کرا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سړي په باره کې چې هغه د خواتونو په صفونه پرې وتل او د خواتونو په صفونه پرې وتل دومره بهادر خو یې فرمایل دا جهنمی ده. صحابه موږ حیران دي دا څنګه چل دی. هغه څو وخت پس چې پته ولګی دا په دوه قسم روایتونه دي. یو دا چې خودکشي کړو. یو روایت دا چې هغه سړي سره د غنیمت د مال تقسیم نه وخت کې د وای د سر برابر سره پټ کړو. دا خیانت دومره ظالم سیز دی چې دا انسان جنت ته نه پریږي جهنمی گئی. هغه سړي خو هغه وخت کې سره پټ کړو. دا زمونږ مشران چې څه کارونه کوي. اوه یو ځای کې مې خبر لوسته چې پلان کې وخت کې د انګریزانو هلته کې یو څه شی پاتې شوی د اوس باندې دا چې ریکارډ کله کوت نو ریکارډ کې لیکلو چې را شی څه شو لیکلو چې هغه منګکان وخوړ یعنی اوس پنا منګکان خوري. دا زمونږ حال دی. سرکاري ادارې زمونږ داسې چلیږي چې منګکان دومره تیز دي چې هغه بلډوزر خوري. د دې خلک بس حالي د انسان اصل چیز داغه دیانتداری دا په مال کې معلومیږي. معاملې چې نه کړي کنه ته نه معلومیږي. د سیدنا عمر مجلس کې یو سړي مایه د جرم څخه دفاع لګیدا ناغوي چې کسو ضمانت ورکول شي نو ټیک ده. ناغه پاسې د ودا پلانې مې ضمانت وکي هغه پاسې د مروت سیدنا عمر ته پوس کې تی پیژنې هغه ورته وځي پیژنې څنګه پیژنې پلانې دا پلان کې دی دا خو هر څوک پیژنې سره سره معاملې شه دا نه ورته نه
شپه دې ورسره شوې ده نو نه، سفر دې شوی دی نو نه، ورته ته نه پېژنې. معامله بنیادي څیز دی. زموږ د ملک یو ډېر لوی جماعت دی، ډېر ښه کارونه کوي، خو ته یې سره مالي معامله وکړه بیا دا ته پته ولګي تاسو ډېر مسلمانان دي. دا ټولو دغه حال دی. لوی لوی محترمان حق پرست موږ لیدلي چې د هغې نه یو جریب ځمکه وي او نه یې چېرته نوکري، خو که شپږ زامن وي نو شپږ واړو سره شپږ لینډ کروزر یي. دا کوم ځای نه راځي؟ حیران شي بني آدم چې آخر ولې دا حق پرست خلک دا کارونه دي. حق پرستی په خپل دی، خو دیانتداري سره پکار ده که نه ده پکار؟ دا ډېر د افسوس دی، ډېر د افسوس مقام دی. زه خپل مثال ورکوم خلکو له. زما تقریبا 59 سال عمر دی، ستمبر کې زما 59 سال پوره شي، او زما نوکرۍ کې زه راغلی 78 کې. ما صرف یو زوی له صرف موټر سایکل اخیستی بس. زما خپل سایکل هم نشته. زما اوس ډېر ښه ګریډ دی الله په فضل 2009 نه، خو به یې صرف ګزاره کېږي. دا خلک چې کوم دی کلرک هم نه وي او بلا بلا کارونه کوي، کوم ځای نه کوي. زمونږ خلکو خیال دی چې زما عقیده سمه شوه نو که ما هر څومره مالي بددیانتي وکړه نو خیر دی. دا ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم. بیا هغه خلک چې هغه سرکاري یا د عوامو پیسه بربادوي، دا ډېر لوی ظلم دی. ونهاهم عن 40 وغیه منع کړل د څلورو څیزونو نه، عن الحنتم والدباء والنقیر والمزفت وربما قال المقیر. دا لوخي دي، د دې په نومونو مزان پوهول پکاري. حنتم دا چاټی ده، غټه چاټی چې پای کې وای شراب جوړول په غټ مقدار کې، هغه ته حنتم وایي. دا به عمومي طور یا د لرګي نه جوړه وه او یا به ټیکري نه جوړه وه. بعضې خلکو به په ګټه کې ډوغل وکړو ښه اوږد جر، هغې نه به یې دا شی جوړ کړو، دا حنتم دی. الدبا دا غړانګي کدو ته وي، اوږد کدو چې کوي دا دبا وایي. هغې نه به یې میانځ تش کړو، بیا به یې وچ کړو، نو پای کې به یې جوړول ځان سره. شراب به دا شراب لوښي هغه وخت الدبا. النقیر نقر مخکې قرآن کې تاسو ویلی که نقیر او فتیل کې، خو ځکه زما فرق خپل و که نه، خو دا به یې په لرګي کې ډوغل کړو. د لرګي یو لوښی و، ای کې به یې شراب جوړول نه، شراب به یې په یک اسکل کاسه وه مزفت، دا هارد پارت ټایپ یو څیز دی مزفت. شراب به یې پکې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کول، دننه په دې کې رنګ لګېدلی روغن. د دې لوښو استعمال یې پې د څه وخت دپاره حرام کړو. دا ولې؟ دا هغه مخکنی حدیث وضاحت کېږي په ده باندې. یو سړی د شپول نه ګیر چاپېر ګرځي که نو دی فصل ته ننوتی شي. شراب خو حرام شو، خو که اوس هم دي دغه لوښي استعمالوي اصلاح پوره نه کېږي. ممکن ده چې بیا زړه هغه طرف ته مایل شي او چوری چپکې چې کوم دی شراب بیا شروع شي. مثال به څه شي؟ مثال به یې شي چې كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. لکه چې کله اسلام راغی نو نبی وسلم د اسلام په اول کې خلق قبرونو ته راتلو نه منع کړو. ولې؟ قریب العهد من الایمان، نوی نوی مسلمانان شوي دي. نو اسې نه چې اوس بیا چېرته کې قبر پرستی شروع شي. نو چې کله پوه شو چې دا خلک صحیح توحید دی وپېژندو نو بیا ورته وفرمایل كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. دا حکم ښځو ته هم دی که نه یوازې سړو ته دی؟ نه علت باندې به هم خبره کوو، د فقې ژبه کې به خبره کوو. فانها تزهد فی الدنیا وتذکر الاخره. دا ضرورت یوازې د سړو دی که د ښځو هم دی؟
تاسو فقها دا ولې خدای لپاره حرام کړی؟ یعنی حدیث کی جگہ ملت ہے تو زاہد فی الدنیا و تذکر الاخرہ مسائل 40 چا دشتا تاسو سره کوم باندې جمع کار کړی یک دا خبره ما واضح کړه ال تو ګوره منسوخ دی دا حکم زنانه هم تلیش خو کله چې سره محرم وي کله چې سفر پکې نه او کله چې شری حدود هغه خیال ساتي درجه بیمار ده رواني مقبره کې ګرځي انا مطلب محرم ور سره د شری حدود خیال بساتی جزا فضا باندې گئی نو دا هغه قسم روایت خلق دا وی چې پردې زنانا د پردي قبر لنشید لې ولې مړی دار ځخکاری یو ژوندې هم نه دي کنا یوازې زنانا ورته ښکاري نارینه ورته نه ښکاري نارینه دې میانه دي ابو زموږ یو انټرویو کوله نه یو لکه ما تاسو کو چې دا خبرونه راتله څنګه دي چې سړولو جایز دي خبره نه جایز مې ولې وای چې دا خدای دا مړی دار ځخکاری مې ته ورته نه ښکاري دا كنت نهيتكم ايوه ما ته پوهیږي نه خبر یو کې دلیل ولول وي نهيتكم خو پیغمبر مخاطب کړي صحابه دي ګان ټول صحابه کا میل دیو کې فیمیل دي بیا حدیث پیش کیږي مشکات شریف کې حدیث راځي چې سیدہ عائشہ فرمایي چې زبا خپل د پیغمبر خبر لبتلم چې کله هغه یوازو او چې کله ابوبکر صدیق نه بیا مطلب زه پوه شم نو ما دې دا راته ووایه چې کله نبي صلی الله علیه وسلم وفات شو نو عایشه کوم ځای کې اوسېده وایي چې خپله کمره کې وه نو مې کمره کې د هغې د خاوند قبر هم وکړ د نبي وسلم قبر کوم ځای و په حجره د عایشه په دفن شعر کې وایه که نو د هغې تلل خو نه دي ثابتل نه اخو وه هلته کې ابوبکر صدیق هم چې وفات شو نو هغه یې پلار و هم هلته کې وه کله چې عمر وفات شو نو هم هلته کې وه هلته کې دا راځي چې څنګه دی حیا من عمر دا دی حیا من اقارب عمر حیا من اقارب عمر د عمر قبر له چې کوم خلک راتلل نه ولا هغه خپلوان زما خپلوان خو نه وکړه نو په دې وجه بیا ما د هغې نه پرده کوله که د نبي وسلم قبر له به څوک داسې راتلل چې هغه پردي نو بیا به زه د کمرې نه بهر وتم هلته مشکات کې چې کوم حدیث دی پهې کې راوي اختصار نه کار اخیستی حیا من اقارب عمر او دې وجه نه په دغې حدیث اعتراض داری چې د عایشه او د عمر پس د مرګ هم یو بسر نه لګي وه روافظ وی ده او دا حدیث دی لګې بشي نو صحیح محمل د حدیث وخایا دا حدیث صحیح محمل دغه دی بیا ما د هغه نه تپوس دا وکړه چې د مړي نظر کله د خاورې نه راووت خاوره مانع او حاجز نه شوه نو دا پرده څنګه حاجز کېږي کمیز پرتو بیا جواب نه غریبانو سره دا یو عام یو شی روان دی بس یو غلط مسلمانی او دیوبندیت څه ته وایي چې مړی هر څه ویني خالق ورته سالم سم ووایه بس سم الله ورته وایه زړه دې یخ شي هغه نه څه ویني نه ګوري نه اوري که اورېدل کوي بالفرض د لیدلو ذکر نشته دی مفتی رشید احمد لدھیانوی لیکلی د لیدلو ذکر نشته اختلاف په اورېدو کې صرف په دې کې اتفاق دی چې مړی لیدل نه کوي په لیدلو څه نشته دی په لیدلو هېڅ نس نشته نصوص کې دي نه هغه د هغې تعلق اورېدو سره دی سما سره دی نه کې لیدلو سره نو کله به دلته فرمایل مضفت او کله به مقیر وي وقال احفظوهن او یې فرمایل دا یاد کې واخبروا بهن من وراءکم دا احکام یاد کې او واخبروا بهن من وراءکم او کم خلک چې ستاسو نه وروسته دي نو هغه دې نه خبر کې حدیث وتا مو وایي نه کته نه وي نو کم سے کم یو کس ته هو وایي
کم سے کم یو کس دا حدیث ور رسوا چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې سيزونو نه منع کړل.